أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. خاوس بمونگا دا سورة بقرة 87 نمبر آیات نوالا 89 پوری بوایو انشاءاللہ دا خیرہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ولقد او تحقیق البتہ آتینا چې ورکړی و مونږه موسی الکتابه موسی علیه السلام ته کتاب تورات. وقفینا او پیدر پیر علی گلی مونږه یا پرلپسې را لګلیو مونږه من بعده پس تاغینا بالرسل رسولان. و آتینا او ورکړی مونږه عیسی ابن عیسی زوی مریم د مریم البینات د واضحه نشانیانو سره. دا وس بل خطاب دی کنه یهودیانو ته. غرض دا دی چې یهودیان پخوانه نه خپل پیغمبران نه انکار کو کنه. مطلب موسی علیه السلام نه مخکې چې کوم پیغمبرانو بیا موسی علیه السلام چې بیا د هغې نه پس نور هم ډېر شي پیغمبران راغلي وو که نه. نو الله رب العالمین به ورته خپل وحي رالیږل او هسې خو به هغوی تورات به یې لوستلو که نه. نو بیا موسی علیه السلام نه ډېر وخت پس عیسی علیه السلام راغی او هغه ته لکه الله رب العالمین ښکاره دلیل او معجزې ورکړلې او په عیسی علیه السلام باندې الله رب العالمین انجیل کتاب چې دی نو هغه یې نازل کړلو که نه. وَأَيَّدْنَاهُ او مدد کړی وی یا مضبوط کړی و ردی سره بروح القدس په روح قدس سره. روح قدس مطلب جبرائیل علیه السلام ته اشاره ده کنه چې هغې سره لکه مضبوط کړی و د هغه په ذریعه باندې لکه عیسی جبرائیل علیه السلام چې دی نو د عیسی علیه السلام سره به ګرځېدو د هغه مدد به یې کولو. افکلما پس هر کله جاءکم چې راغی تاسو ته رسول بما هغه لا تهوا مطلب ناپسند کول به کنه نه به خوښوله. لا تهوا نه به خوښوله چې کله به لکه رسول په ورته څه احکام راوړو که نه نو دوی به هغه مطلب نه به یې خوښوله هغه به نه به یې اکسپټ کول دا هغه به یې مطلب هغې باندې به یې عمل نه کولو که نه خبرې به یې نه به یې خوښې انکار به یې کوه د هغې نه. انفسکم نفسونه ستاسو استکبرتم نو بس تکبر کو تاسو بیا بس پیغمبرانو چې بس احکام راوړلو که نه نو دوی به هغې نه انکار کولو او بس دوی به تکبر به یې کو که نه په خپل ځانونو سره به یې بس تکبر به یې کو. ففریقا پس یوه ډله کذبتم چې دروغجن یې کړه که نه لکه پیغمبران چې دي نو هغه یې دروغجن وګڼله تکذیب یې پې وکړو. وفریقا او بله ډله چې وه تقتلون نو قتلول به یې دوی که نه. اوس په دې کې یو بله ډله داسې وه که نه چې هغوی به لکه نبیانو باندې به یې تکذیب کولو او قتلوله به یې هغوی. بله ډله هغې کې دا وه چې هغوی به نبیان قتلوله. وقالو او ویې دوی قلوبنا زړونه زمونږه غلفون ډک دي د څه نه ډک دي د علم نه ډک دي. بلکې لعنهم الله
لعنت کړی دی الله رب العالمین بکفرهم په سبب ردوی د کفر فقلیلا پس لږ ما یؤمنون پس لږ دی ردوی نه چې ایمان راوړي. دوی ته بل مرض دا و کنه چې دوی ته په خپل ځان چې دی نو هغه به ډېر غټ مطلب ایمان به ورته ښکارېده کنه چې نبی علیه السلام به دوی ته څه خبر راوړو نو دوی به ورته وایي چې لکه دا اورئ د الله د طرفه دا راغلي دا احکامات دي نو دوی به وایي چې زمونږ زړونه چې دي نو هغه د علم نه ډک دي موږ ته د علم ضرورت نشته دی. یا غلفن نه بل مطلب مطلب دا دی غلفن پرده کنه دوی وی چې لکه زموږ سرونه معنی چې ده نو پرده ده او ستاسو علم چې دی کنه هغه ورته نشي راتللی هغې پردې په وجه باندې. بیا مخکې ولما او هر کله جاءهم چې راغی دوی ته کتاب من عند الله د طرفه د الله مصدق لما تصدیق کوونکې هغه معهم چې دوی سره لکه دوی سره چې مخکې سو لکه مخکې چې کوم آسماني کتابونه چې وسره د هغې تصدیق کوونکې